الرحیم. زما خو نوم حماد دی، مینګورې سره تعلق لرم او مونږ خو بس دلته په هر جمعې کې راځو چې کله هم یخني شي مونږ دلته ډېر راځو، ځکه چې په جمعې کې د توري د مینو ځانه مزه ده که نه بایپاس خو ډک دی، تاسو ته پته ده. اسماعیل د چارباغ نه راغلی وو او ډېر مزیدار مهی پخیږي دلته، د هغه ځای نه موږ دلته راغلي وو. غلي د طبخي د ذایقې ډېره برابر ده او بس د دې ذایقې دپاره دلته راځو، بس دې ځای ذایقه برابر ده که نه نورو خلکو ته وایي چې راشي او دې ځای ذایقه وګوري. زما خو جي زکریا نوم دی او د پاڼ خواجه آباد مینګورې نه تعلق ساتمه او مونږ خو جي د ډېر وخت نه دلته راځو، تقریبا د شپږو اوو کلونه. جمعې په ورځ باندې بس دا ملګري ښه په ګروپ کې خاص کر د طبخي دا مې چې دی دا هم ډېر زیات زبردست د حد نه سیوا او خلک یې هم خوښوي، یوازې مونږ نه ډېر خلک یې خوښوي، ډېر خلک ډېر د لرې نه راځي او دا ګریل چې دی خاص کر دا کړي والا نو دا سپیشلیټي د دې ځای توري والا چې دی زبردست نو موږ ولې په مینه باندې راځو. بس زما خو ټولو د کته نه چې کم مسافر راځي یا په چکر ته په سوات باندې راځي او مطلب د کانې دپاره زه به هغو ته دا وایم چې که میله یو کس راځي نو په سوات کې زه به دا هغو ته وایم چې تورې میان والا چې دی په غالیګي کې نو د دې سپیشلیټي د حد نه سیوا ده او انشاءالله داسې میوې به تاسو ته به یو ځای کې هم نه دا وایي چې یو پرې ټرای کړئ لازمي. بسم الله الرحمن الرحیم. سرجي ټول نو اول څه شکریه ده کوم چې دومره مستفیدو د باوجود تاسو مونږ له ټایم راکړو او زموږ خوا راغلی. زما نوم مستفیض دی، بیلانګ فرام اجمیر ډسټرکټ شنګله. د تورې هوټل کې ایز ا منیجر کار کوم او تورې هوټل یو خپل نوم لري، یو خپل پہچان دی په ټول کې پی کې به زه یم. دا یو مشهور هوټل دی، د دې چکن او د دې فش ډېر مشهور دي دلته کې. موږ سره په ښه قیمت باندې کې دلته خوراکونه میلاویږي. د پېښور، صوابۍ، مردان د لرې لرې ځایونو نه خلک دلته راځي او د دې خوراکونه ذایقې او د دې هغه ټیسټ چې کوي. زه تاسو ډېر مشکور یم تاسو راغلئ چې تاسو موږ له ټایم راکړو او موږ سره پروډکټ میلاویږي په دې کې چکن دی موږ سره او چکن کړای، چکن هنډي چکن کړای او فش میلاویږي. فش موږ سره میلاویږي، ګرل فش میلاویږي، توا فش میلاویږي او فرای فش میلاویږي. توا فش زموږ ډېر مشهور دی، ډېر باره د پېښور نه، د صوابۍ نه، د مردان نه، د لرې لرې ځایونو نه خلک راځي او د دې نه ډېر خوندونه اخلي. چا هم دا نه خوړلي تورې هوټل ته نه راغلي هغو ته زه دا ریکویسټ کوم چې یو ځل خامخا راشئ د دې د ذایقه د چکن